دا چې تاسو په دې طریقه پوخ کوي که نه تاسو به وایي چې واقعي موږ نه چرګ خو نه پولاو خورو دا خورو. دا دومره مزیدار لګي دا میتھی ساګ اور الو. او دغه شانې مخکې به پیشترې ساګ میلاوېدو هغې خو به لا مزه کوله. پیشترې ساګ او چڼو دال به چې پاخه شوي او زه وایم نه چې زه برګر او شورمه هم نه خورم پیزا هم نه خورم خو چې دا راته میلاویږي. ځینې خلک دې سره جوار روټۍ او شملې دغه کې بیا خو لا مزه کوي. خو خیر موږ ساده طریقې سره جوړو. دلته مې اوږه په غوړو کې سره کړه چې سره شنو هغې کې ما الوګان واچول. 3 الوګان به وي لکه 2 ګېډې ما میتھی ساګ چې دی هغه هغسې نن سبا راغلی م دی. نو یو پلکا ساګ چې دی زما دومره خاص نه خوښېږي خو هغه مې دال مسور سره خوښي. هر یو ساګ یو نه یو شي سره جوړې لري که نه. نو بس دا الوګان چې دلته دا 3-4 منټه سره شو په دې غوړو کې د دې داسې پخولو ذایقه ډېره زبردسته راځي. خو او زه ساګ کې کله هم پیاز نه اچوم. ځینې خلک پکې پیاز اچوي خو زه وایم چې زما خپله ریسیپیانې چې کوم دي هغې کې ساګ سره پیاز کله هم نه اچېږي. نو بس دلته چې د پاسه مې په میتھی ساګ واچولو او 2 ټماټر مې په کټ کې واچول او سور ټکېدلې مرچکې به پې اچو پوډر شوی نه. اکثر ساګ کې همدغه ټکېدلې مرچکې اچېږي. لږه مالګه به پې واچو او بس بیا به ډکن پې کېږدو. ښه تاسو که ساګ کې اوبه نه وي نو دلته ورسره یو پیاله اوبه واچوئ چې دا ساګ نرم شي الو نرم شي. الو نرم نه دی او دا ساګ ما ځکه وروسته واچولو چې دا نرمېږي. څه داسې نه چې دا ډېر کلکي نرۍ نرۍ کټ کولی شي کټې کې که نه پاڼې چې هغې ته خو کټ کولو ضرورت هم نه. بس دلته مې په ډکن ایښی او لږ ساعت پس مې بیا چیک کو شنه مرچکي مې پکې ښه ډېر واچول. دا ټول مرچکي چې دي دا زما یي. مونږ کره مرچکي نور څوک داسې شوق سره نه خوري زه یې خورم. نو بس دلته مې میکس کولی چې درمیان کې سالن کتل ضروري دی. او ځینې خلک چې دی ساګونه اکثر یشی بیا یې پخوي خو زه وایم فضول کار دی. کله هم ساګ یشوي مه ډایرکټ یې پخوئ. نو بس وګورئ دلته کې اوس دا چې دی سرکومه دلته کې دی غوړي م راپرېښو الو م نرم شوی. دا الو چې نرم شي دا مات شي دې نه یې پته لګي. او ساګ تاسو ته ښکاري څنګه شین شین دی. د دې چې کومه زبردسته مزه وه که نه زه تاسو ته نشم ویلی. لکه دا مونږ په 3 کسانو باندې صرف دا ساګ ختم کړی. دا د 3 کسانو ساګ و او دومره شوق سره دا 3 کسان چې مونږ کم شوقین وو د ساګ که نه چې یو بل ته یې کتو چې لکه سهار ته خو نه شو پاتې. مونږ سهار دپاره م لټولو ما ویل چې نه شو پاتې خو نه شو پاتې نو بیا بل ټایم به بیا وړو پوخ به یې کړو. نو واقعي چې تاسو دا ریسیپي فالو کوئ او دغه شانتې په دې طریقه تاسو پالک الو هم پخولی شئ او کلفه ساګ چې دی هغه دال سره پخوئ.